رښتیا به وو دروغ نه، حق به وو حق او غیبت ګورې نه، چغلي به نه کوو، ها چغلي ظلم به نه کوو، ها ظلم به نه کوو او د ظالم ملګرتیا به نه کوو، مظلوم داغه د خیرونه بزان ساتو. خبر یې الله مخه ته دا پردي داسې شلې د مظلوم په بر باندې روان دي، مظلوم الله برازي کو کنه، الله برازي کو. ها خبر یې دا یو کترا کنه هغه سره بیا بل کترا بیا هغه نه زموږ تاسو دا خسته شکلونه فی ظلمات ثلاث دی ځای دریو تیارو کې دنا او چې کله ټیم برابر شو ملک ته وی رسا کالا کې پنځپیر کې زید عمر بکر تیار دی دنیا ته اغرال اخرج غلا ریشه من جناح دا سیکړل ثم السبيل يسرا چرالی دنیا ته دراتلو لارې د آسان کړه. خبره چراله څنګه وی صرف چو دی کول دا برید ورستو بیا تا وای ابتدا کسی اس باندې نه پوا بس یو د وخت ټوټه دورا ها پاس پروت صرف جڑا پیجنی او چې لګ موړ شي نه بس غلې شي چې بیا وګه کیږي بیا جڑا اغازات چې داسې خسته وجود را کړی دی هغه رضا کو کنه هغه به خوشاله وو په کوم کارونو خوشحاليږي هغه به کو په کوم کارونو اغازات خپکیږي نو هغه به نه کو. صحیح ده کنه ان شاء الله چې په کوم کارونو الله خوشحاليږي نو هغه کارونه به کو او اغازات څوک دی الصمد اللہ صمد اللہ حجت سر کون کے د مخلوق دے لم یلد ولم یولد اغزاد سوک پزاید زوی باندی نیول نه دے ولم یولد او د چانه پیدا هم نه دے ولم یکن له کفوا احد او داغی اللہ پشان مثل گورے سوکشتا امنا گورا چی چا سر سوک شریکی نو چی شرکت ور سر کئی یا پدی اعتبار سر چی مرتبہ کے تخکت ہے یا مرتبہ کے دبرئی یا مرتبہ کے شریکی اللہ اغزاد تے لم یلد مرتبہ کے خط شریکی نشنا ولم یولد بر شریکی ام نشتا ولم یکن له کفوا احد اے اللہ سرا برابر ہم مثل شریکوں گورے سوک نشتا اللہ اللہ دے ہاں نے بر شریک تے اے دنیا کی جو سمر شرکیات تھی دا صورت پاگے ٹول باندے رت ہاں او دا شرک بھی خوباسی خالص توحید دا اللہ پدی صورت کے ذکر دے خالص توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. گورا دیتا ہوئے لکھیگی سورت فلق او بیاور پسی سورت ناس دی سورتنو تا معوذتین وی مقشقشتین وی پنایای ورکون کی صورتنا دا آغا صورتنا دی نبی علیہ السلام باندے سحر جادو شویو چا کڑو لبید ابن عصم د بنو زریق قبیلی یو یهودیو آغا دخپل لونو پمل گرتیا د نبی علیہ السلام د گیری ویختو آغا حاصل کو او بیا آغی لغوٹی ورکڑی او یو منگزا کے تاو را تاو کو او بیا د کجوری پا غلاف کے بند کو او بیا بیری زروان یو کوی دے مدینہ کے اس بندے پاغی کے دپن کدے او گٹ اعلان دے نبی علیہ السلام باندے شپگ میاشتے اثرو دنیاوی کار با نبی علیہ السلام وی گنے ما کڑے دے او آغا کار بے کڑے نو دینی گورے نخوا صرف دنیاوی کار آگے تا ظہول ہوئی ظہول. حدیث بخاری کے راضی نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی عائشہ وی جی وی اللہ خما تزما بیماری او خولا وی سوا وی بیگان او دوما یو دو ملائک رال یوم سر تو دری یوم مخبوطا دی یو بلنا تپوسو کہ وی سے چلے والا بیمار دے وی نا جادو پہ شوے دے وی چا پہ کڑے دے وی لبید ابن عصم یہودی وی چر پہ کڑے دے وی د کجوری غلاب کے بن کڑے دے او بیت زروان پاغی کے اخو دے
نبی علیہ السلام د خوب نه بیدار شو، صحابه کرام ولېګل، هغه غټه اوچته کړه، د هغې د لاندې هغه کجورې غلاف را بهر کړ، او حدیث کې راځي هغه اوبه د نکریزو په شان سرې وي. بیا راړه نبی علیہ السلام له یو یو غټه کلاوله او نبی علیہ السلام بوج پکېدو. دیو جی ابن قیم رحم الله لیکلی دي مسلمان لا د خوراک سکاک نه زیات ضروری دا دواړه صورتونه دي. پزان د داوی او دمکې دي، زکه ستا دشمنان دي، س انسی دشمنان دي او س جنی دشمنان دي. د دواړو صورتونو کې د اغینا د حفاظت نسخه ده، ها حفاظت نسخه ده ذکر کوي بل د دواړو صورتونو کې. اول صورت کې نسخه د صدا د حفاظت د جان، دویم صورت کې نسخه ده د حفاظت د ایمان. نو یو یو ادا سے لستا اے صورت لستا آیات دا اول آیاتونه 15 بیا شپږ یو لز غټي وي، یو یو به کلاولا بوج برورو د نبی علیہ السلام سپکیدو. نو تاسو ته مو ټول دا صورتونه وایي، ها چا پسې مگر زئی دا دمونو ممونو والا کل غپ و شپ، ها دا پیسو یو لانجرا، ها اچا پسې مگر زئی دا صورتونه وایي، ځان په دم کوي، ان شاء الله الله به مو د هر شر نه محفوظ ساتي. خو یقین سره وایي ګوره، ها یقین سره وایي الله به مو د هر شر نه محفوظ ساتي. قل اعوذ برب الفلق، قل حبیب اعلانوں کا جی اعلان دس اعلان اعوذ، قرآن شروع پا اعوذ، قرآن ختمی پا اعوذ، نو حسن ابتداء او حسن اختتام، حسن ابتداء او حسن اختتام، قرآن ختمی نو حبیب توئی. قل حبیب اعلانوں کا اعوذ برب الفلق، اللہ زفنائی واڑما پرب د مخلوقات، پرب د رڼا کون کی، پرب د شلون کی. فلک اصل کی ویل کیږي یو سیز اوشله او دا غین بل سیز را بهر کې دې توي فلک. الله دا وریز اوشلې نو دا غینا باران ساس کې را بهر کې، الله دانا اوشلې نو دا غینا شین تیغ را بهر کې، الله اډو کې اوشلې نو دا غینا شین تیغ د کجوره را بهر کې. تبه تویل کیږي فلک، ها فلک. قل حبیب وایا اعوذ بنا غړم برب الفلق، پرب د شلون کی، اے پرب د رڼا کون کی، د سنا من شر ما خلق، د شر دا غنا چې الله پیدا کړی دي. الک مخلوق کې ټولو کې شرونه دي، یو انبیاء دي هغه خو خیر ہی خیر دي، او یو شیطانان دي هغه خو شر ہی شر دي. باقی نور مخلوقات ته نو خیر پکې هم شته او شر پکې هم شته. مثال په تور وبدي غنا الک خیر پکې ده خو چې د حد نه زیات شوي نو بیا ګوره شر ده، کنه روټای کې خیر ده خو چې د حد نه زیات شوا، ها اے او بیا ګورا شرونه صد دنیا دی او شرونه صدا آخرت دی، ها س شرونه د دنیا دی، س شرونه د آخرت دی، س شرونه د انسانانو دی، س شرونه د پیریانو دی، س شرونه د شیطانانو دی، او س شرونه د درندگانو دی. نو کل اعوذ برب الفلق، وایا حبیبا زبنا غوانم پرب د مخلوقات، من شر ما خلق، د شر دا غنا چې الله پیدا کړی دی. الله د شیطان د شر نه می بچ کی، الله د پیریانو د شر نه می بچ کی، الله د انسانانو د شر نه می بچ کی، الله د حیواناتو د شر نه می بچ کی، الله د ګناه د شر نه می بچ کی، الله د شرک د شر نه می بچ کی، الله د کفر د شر نه می بچ کی، الله د شیطان، الله د مار د لړم د دشمن د سپی دا ټول شرونه دي. الله ګناہوں د شر نه می بچ کی. الکات باب الاستعاذہ، کتاب الاستعاذہ هغه کې دا شرونه ذکر دي. نبی علیہ السلام دریش پیته سيزونو نه پناه غوښتره، سورنا دریش پیته سيزونو نه. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن
واعوذ بك من الغز والقصد واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انی ارد الى ارذل العمر کمزوری عمر نه چې سړی بل ته محتاج سي نبی علیہ السلام پناه غوښته ده کنه نو موږ بخټول نشو ویلې کنه علما موږ تاسو ویلې دي وای تاسو بوای الله نبی علیہ السلام د څومره شرونو نه پناه غوښته وا الله دا غي ټولو نه زمونږه حفاظت وکي ها موږ داسې وو کنه دعا کې بس موږ سره ټیم نشته منډه را ها مونږ منډه او ټوله راځي ها جمعات ته خلکون ته خلک راځي مړه ها 85% بهر ګرځي 85% وساو کې د الګ جمعات ته راځي او دا کم چې راځو نو زما غون ته راځي ها ما غون ته موس کړي نه کړي په پته پويږي نه پويږي تاسو ټول ګور خپل خلک تاسو نه یادوم ها تاسو خلک ځان یاد ما غون ته جمعات ته راځي الله اکبر ها سلام علیکم سلام ور چپلو ځای ته په منډه روان دي ها کله کله درس کې ملګرو ته وام ځان نمخ کې سو کوي کتا سو بتمه چې دا کشران برا پسې وای ایمان سره د توام کې صحیح در پسې وای ای ځان له په منډه رینو ای اوسګاری ها او مومنډه اولاد در پسې ګورې سکه نه ځان خپل خیر ځان له خیر کارونه کوي کتا زو بتمه چې رستو را پسې سوچته دی بکای ها اولاد کاله پس ګورې چې سال وي اوس ګورې نو اولاد ایمان مونږ ته پته را مونږ مدرسو والایو دا پلاران راځي اوسترګونه اوخ کې بېږي د خپل بچو پر یاد راته کوي بللا پلاران د اولاد د وجې جیل کې دي بللا پلاران د اولاد د وجې پریشان دي آسم قدم نګدي نو ها پلار پریشان دي سو کوم او اے باز پلاران وای د خپل اولاد نه دومره تنگ دی وای چې دا نه وینو خبر قران می مخه ته دی باز پلاران دال پازو وای چې دا وینه نو خبر ودا سي دي الله دې زموږ تاسو ټول په حال باندې رحم وکړي نو د شرونو نو پناه غواړو ها اے من شر ما خلق الله د شر هغه نه چې پیدا کړی دي و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې را خورشي حدیث کې راځي چې د شپې تیار خوريږي ان ور ډوبيږي نو دروازې بندوي ماشومان بار م پرې دی زکه جنات را خوريږي ماشومان دلونه یری او بیا خپل لوخي ګوره بند ساتي ها خپل لوخي بند ساتي جراثیم دلب کې وانه چي حدیث کې راځي چې کوم لوخي خالی وي نو هغه الټا کوي او چې کوم لوخي ډک دي نو پاغه باندې سګدای او چې اس در سره نه نو د پاسه مسواک پکې دا لرګي یاد کړئ ها وای مسواک پکې دا نو الله به د جناتو د شر نه محفوظ ساتي اس کو ته ګور بیا او محفوظ به کنه ها ومن شر غاسق اذا وقت تنګي کې زبر غونډې کوم خبره تم تاسو ګور ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات او د شر د هغه پکو اچون کو نافل اوقات پغټو کې ومن شر النفوس النفاثات ها من شر النفوس نفاثات نه دا مؤنث غیر اوړه دا کنه مؤنث سیغه کې دا وای ټول مفسرین وای چونکه دا لونه وی د لبید ابن عاصم او غیمل غره شی وی او عام علما فرمای وای دا نفاثات سیغه د مؤنث ذکر اوړه دا الله توای مړه دا جادو او دا سحر دا کوډ او منتره دا خود خزو کار دی او ته خناری نه نو د دین ځان ساده دا خو بخزه کوي د خزو کار دی خزولو ها او ته خناری نه نو د دین ګور ځان ساده کوډو او منترو نزان ساده ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دا کوکو اچون کو نه پغټو کې یا ومن شر النفاثات فی العقد دا پروپاګاندا کوم کو نه په مجلسونو کې دای دا شین منی او دایدا شین منی دایدا نمانی الک ارس منو خو چې کوم خبره د قران او د سنت خلاف وي نو منګه نه منو ها نو ارس منو ها خلکو پروپاګاندا
لنډې کوي وای دان منی او دان منی او دان منی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې هغه خپل حسد ښکار کوي الک حسد پیژنې ها پیژنې مونږ پښتنو سره د حسد بوجای ډکه پرتی دي کنه حسد ګورین اے مزونه کوو اے تاجد والا هم ملاویږي او ذکر والا هم دې خدا سے بسو کنومي چې خپل روړ سره حسد نه کوي الا ماشاء الله سلو کې او کسب ملاویږي چې د حسد نه پاک دې حسد څه ته ویل کیږي الله بچا یو نعمت کړه دې د دنیا نعمت کړه دې یا د دین نعمت کړه دې او ته خپای چې دا په الله ولې کړه دې دا خو دې الله ته نلری کی دغه ته ویل کیږي حسد او د حسد علاج ګوره نشتا ها ابن عطیہ لیکلی دی وای دا حسد علاج ګوره بالکل نشتا وایږي حسد علاج نشتا یو بل سره حسد مکوئ ها او حسدی د پاره بداوم خیری ممکو چې الله دې په مرض مبتلا کا اے حسدی چې په کوم مرض مبتلا دې دین لوی مرض نشتا ځکه چې چا سره حسد دې کاغذ پینی کپڑے واچولې نو دې چوته وګوري نو سوځي ها او که چرته گاڑی کې بیا رواني نو بیا خو بخلم بالی نو کو بیا کور چته خسته جوړ کو الګه چې چا کور خسته جوړ کنو ستا مسلمان رور دې کړه وای الله د دین ولا خپور ورکی او مال هم دا سرا کی ګناه نه لري کنه او کته وای چې وا او دا وګوره او دا ولا چته نه رالي دغه ته ویل کیږي حسد ها او خبره دا حسد نه ده دا اول ګناه ده چې بر اسمان کې شوی دی چا کړه دی ابلیس بابای ادم سره بیا پخکت عمرو به ګناه چې دنه هغه حسد شوی دی د آدم علی السلام زامنو حابیل او قابیل هغه قابیل ولګید او حابیل سره حسد شروع کو او حسد دې حد تور سوچ خپل رور قتل او دا ډومبه گناہ او حسد د زمکه په سر چې بیا نتیجه قتل ته ورسېده او بیا رور په دې ځای راغسته او ګرځوي چل ولا نه ورته چې رور سره وسکو الله دې مونږ تاسو ټول له حسد نه وساتي چاله الله سو ور کړی دی وای الله شکر دې نور ولا ورکا نور ولا ورکا نور ولا ورکا الله معلوم دا سره او خبره بیا د امیان ځان له حسد دی ها او دې او دو والا ځان لا حسد دې ایمان سره وامدا سور حسد دې یو په بل کرسای کې پریدو مونږه ها د کلی مشران ځان لا حسد دې یو بل مشرای ته خپور راکاو یو بل او زمونږ د مولایانو ځان لا حسد دې او زمونږ د مولایانو چې کوم حسد یې هغه الامان ها او بیا دوغه فتنه را ها کله مولا حسد در سره راغې بیا دې ګورې نو معاف کړي تامیان مړه زر رضا شي اخترو کې رضا شي غم کې خدای کې مولا ګورې نه رضا کی ها کله دې در سره حسد راغې بس ځاله دې کارو کړه مولا حسد نه دی الله او عوام ځان لا حسد دې دکاندارانو ځان لا حسد دې د خود ځان لا حسد دې دا غي ځان لا اے دعا وکاو چې الله مونږ تاسو ټول لا حسد نه وساتي ښا ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا اذا حسد کله چې هغه خپل حسد کار کی ګوره حسد چې کله دن نه نو دا انسان ځان خوري او کله چې حسد را بهر کی نو بیا جهان خوري ښا بیا خلک ګوره سوځي چې دن نه نو ځان خوري الوی مرض دی الله رته مونږ ټول پامان کی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا کله چې هغه حسد کوي اے نبی علیہ السلام باندې چې د کفارو ایمان نه راړو د حسد د وجه نه وکړه حسد کو کنه یهود لوی مرض هغه نبی علیہ السلام سره حسد او د مشرکین مکه لوی حسد نبی علیہ السلام اے د ټولو حسد کنه یارا ابو جهل نه چې نبی علیہ السلام نه مانه د صد وجه خبر دا صد د وجه نه مانه دا صد د وجه او ابو جهل بیا د امت پرغون دی ګره د امت پرغونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کې دو ماشومان را منډه کړه ویجد الله دشمن مقتل کو یو نو معاذ دبل معوذ
نو بل وتوی چې ما قتل کو د دواړو جګړه وا نبی علیہ السلام وتوی دا تورې ما ته وخی هغه دا سکړي دواړو د وینې سره وي نبی علیہ السلام وتوی تاسو دواړو د الله دشمن قتل کړي تاسو دواړو قتل کړي بیا وی ورشي وګورئ چې کم حال کې پروت دی عبد الله ابن مسعود سے بلاړ مړ دا سے پروت ټول وهله شوی دی پتورو نو عبد الله ابن مسعود سے صاحب کېونو په دې سینه ولا کې ناس نو عبد الله ابن مسعود سے توي په لوی مقام ناس ته ګوره خبره را خلوی ډیرای باندې تناس دي وې د سردار په سینه ناس دي او بیا وته وی چاو غټلا اخره کوم غټي او دغه غور سره غو وی چاو غټلا عبد الله ابن مسعود سے وته وی الله ختم کړی تورې راواغست او دې ځای باندې ولا کې خدا اخره کې وته سوې خبره د موسی پیغام چې مړېده او پی والے نو هغه د توحید کلمه لستوا کنا لا اله الا او دلته د دې امت پیغام چې مړېده نو چې دې ځای باندې ولا چې کې خدا عبد الله بن مسعود سے وتوي دا توره لګه خطا کا ویولي وی خلق بګوري چې سټ می وګدي نو خلکو ته بخکاری چې د سردار سټ پروت دی وی دا سر چرانه لړکې د لایم مسعود سے کټ ای پوزا کې ولا تار واچو روزان په سیدا سے راکاګو او دا علماء لیکلي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل مکه کې دی ابو جال په سپېړه والے نبی علیہ السلام لراغه خپاو نبی علیہ السلام پریشان جبرئیل علیہ السلام راغه خاندلې نبی علیہ السلام ته جبرئیل ته خان دی زما ملګری ته وګوره په وینو سور دی او ته خان دی نو شکل دی پوزا کې ولا تار چول او راکاږي کنه نو بیا جبرئیل علیہ السلام راغه نبی علیہ السلام ته وای مکه کې دی هغه خندا زما یاد وا دا الله په علم کې وا چې دا چا سپېړه ور کړی را د په پوزا کې بدا انسان تار چي او راکاږي نو عبد الله بن مسعود سے بل پوزا کې تار چول او دا سجان په سیرا کاغو چې کله راغی نبی علیہ السلام چې سر ته وکتل ودا د دې امت پیرغون دی اور دې ودا د دې امت پیرغون دی طول وجه حسد حسد په مخراغستي ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس حبیب وایا بنای وانم پرب د مخلوقات ملک الناس باچا د خلقو الہ الناس مشکل کشا د خلقو د سنا من شر الوسواس الخناس د شر داغه وسوسه اچون کینا الخناس چاغه پټی دن الخناس خنس نه دوراتو ته وای الخناس معنا چې تیخ تکای اے وسوسه واچي نو تختی اے چې आवाज د ذکر اوري نو بیا تختی حدیث کې راځي کله چې مؤذن आवाज کوي نو شیطان تختی وله زرات आवाज تنه پشا باندې رواني او تیخ تکای په مخا خط تختی خلا غزاینا مالک الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه اچي پسینو د خلقو کې من الجنه والناس کاغذ جناتو نہیں او کاغذ انسانانو نہیں ګور صورت کی پنځه ځلا ناس راغله دے او شاه ولی الله سے وای زکات خلق پنځه قسمه دے یوم شمال دویم ځوانان دریم بوډاګان دریم څلورم نیکان او پنځم بدان نو اقل اعوذ برب الناس ما شمان ملک الناس بیا ځوانان او بیا الہ الناس بوډاګان او بیا رکا الذي يوسوس في صدور الناس بیا نیکان او والناس او بیا بدان پنځه قسم خلق نو پنځه قسم زلای د صورت کې صرف الناس 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 دا ذکر کوه الناس الناس الله وای چې ماشوم تربیت دلما کړه دے برب الناس او کله چې سینه کې دې زور دے نو مالک الناس باچا دې ګره زیما او کله چې بوډا چې اسوک دیني کنه چې بوډا شي ګوره هیڅوک بیا نه صرف بابا او ابا اخر کې پاتې شي کنه نور ته نټول یو طرف ته شي او بابا ابا یو بل ته ګوري او خوشاليږي ها با ابا هم فخر کوي ها په بابا باندې او بابا فخر کوي په
بوډای باندې خو کاغی نه هم یو لاړ کنه بیا مسله جوړه شي. ها بابا او ابای نه دي قدر کوي چې چا ژوندې دي ګوره خپې ولا وینځي چاپی ولا کوئی سرونه ولا مالش کوئی لړل دنا بیا بغرزي چرته پلار ملاویږي چرته مور ملاویږي ایمان سر د توام کو مور ملاو شو تا خزانه دي د دواګانو او د سونی لړې دنا قسم دې کده ته مور ملاو شو مور به کم ځای را پیدا کوي یار هغه چې داسې کی مسله به حلی دا ټول مخلوق ته ناراضي چې مور دې خوشاله بس ګرځه مزه کا ګرځه د چا ژوندای دي قدر کوي خپې ولا مالش کوي چاپی ولا کوي پلار لا چاپی کوي مین دل چاپای کوي او ګور یو تا چې په سخه پکېږي بس هغه کار ته مونږ دې کېږي. ابن سیرین رحم الله یو ځل سار راغې مدرسې ته شاګرد وته وی چې بیګا مې خوب کې لیدلې وی دی ګیرې نه لاندې ملغلوري دوړې دي. ابن سیرین رحم الله ته لوی عالم تیر شوی دی ویسه ټیم د خوب لیدلې وی دوله سنا بعد د شپې دوله سنا بعد ابن سیرین رحم الله ته وی خوب د ډېر خسته لیدلې بیګا ویرالم ته مور کټ کې خپوته ولکې ناستم مور مې ودوا نو د خپوته شورو شم چاپی می کولا 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 دا لاس مستړی شو دا خپل ګیره می د مور د خپو سره داسې مګله شاګرد ته وای خوب کې صحیح لیدلې هغه لیدل او څنګه وی ملغلره ته لاندې دوړې دي داسې وځخ پېم بدبخت دی هغه نوجوان چې خپل مور پلار ته ناراض دي سبستا موزي سبستا عبادتي چې د مور قدر نه کوي د پلار قدر نه کوي د چا ژوندای دي قدر کوي ها قدر کوي چې چا ژوندای دي. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. تمام صفتنا د خدای توب خاص الله لري چې رب د مخلوقات ته الرحمن الرحیم آپ مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین پاس کون کے پیل کون کے پرز د قیامت ته مالک یوم الدین قاضی دے فیصلہ کون کے دے پرز د قیامت اے اللہ خاص تائی خاص کو بے عبادت و اهدنا الصراط والمستقیم اے اللہ منکلک کے بنے غلار صراط الذین الارض کسانو انعمت علیہم چتابا انعام کڑو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نلار دا غچا چپا غی غضب شویو ولا الضالین او نلار دا گمراہانو. دا سورت فاتحہ مولی ہوئے دا زکا چھ قرآن ختم شو نو شیطان چرتا خوشحال نشی چھ بس بیغم شما نب منگ بیا شورو کا شیطان تو خوشحالے گما دا قرآن بیاو بیاو او بیا بیو خوشحالے کے براننا اور صحابہ کرامو چھ با قرآن ختم کو خپل اولاد خپل بچی بے راجم اکڑل بے رازی اوز دا غنیمت وقت تے مانا جہاد کشو غنیمت راجم شو اغا تقسیمی گی قرآن چھ بے ختم کو بے رازی اوز دا اللہ بدربار کے دعا قبلے گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ تا اللہ استاذات کامل لے استا صفات کامل لے اللہ منگا انتہائی اجزالیو کمزوریو قدم قدم کے تا محتاج اللہ زمین پہال باندے رحموں کے اللہ زمین پہال رحموں کے اللہ چاہتا دے جائے کہ اللہ کتاب اغد درس کو کم ملگر اوریدو اللہ د دې کورونه د خیر او د برکت نه ډک کړي. الله دې ځای ته دا سور ملګری راغلي دي استاد کتاب اختتامی پروګرام کې شرکت د پاره الله د دې زړونو کې څه شریعتونه دي د خپل غیبی خزانو نه ولا برابر کړي. سو بیماران دي الله صحت کامله عاجله او نصیب کړي. سو قرضداري دي الله قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ختم کړي. الله چاته څه قسم له مشکلات دي الله زموږ مشکلات ختم کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. د چا دشمنای دي الله په دوستای ولا بدل کړي.
الله کرے چا دشمنائی دی په دوستای ولا بدل کی الله سو هسپتالونو کې الله خیر عافیت سره خپل کورونو تراولي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله کوم کورونو کې نفرتونه دي هغه محبتونو کې بدل کړي الله کوم کورونه په معمولی خبرو باندې روان دي الله زمونږ کورونه الله په خپل فضل کرم سره الله روح کې موږ آپس کې الله رونه یو بل سره وګرځي الله زمونږ هر وخت خوشاله اوسي الله زمونږ نه خپکیږي ما الله موږ له تر هغه پورې مرګ مراولې چې سورانه ترازی ني الله زمونږ نه خوشاله شي الله زمونږ نه راضي شي الله زمونږ نه هغه اعمال صادر کې چې په کوم باندې الله ته خوشالهږي هغه اعمال را نه صادره الله چې په کوم باندې الله ته خپکیږي دا جمعات او دا کله الله پوره انسانیت د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړي الله د داخله د دې بچي الله د دین ځای جوړ کړي او الله د دې کلی کې عالمان پیدا کړي الله حافظان پیدا کړي الله د دین مهنت کوون کې الله دې کلی کې پیدا کړي او دا جمعات الله 24 غنټه په نیک اعمال باندې آباد کړي څوک دې ځای کې ځان ستړي کوي مهنت کوي کوشش کوي الله دا غي کورونه د خیر او د برکت نه ډک کړي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم